الله الرحمن الرحیم مختصر القدوری سبق نمبر د 21 صفحه نمبر 117 کتاب الحجر د زنه د حجر مسائل روان دي خایدته مخته مسله خای وان کان له دراهم کدی وسړي دراهم شکل کې قرضا د ودینه دراهم او پیسې دي دین ولکمی دي دراهم په شکل کې دي قضاء القاضي بغیر امره کذب دینه بغیر دی اجازات نه دی رضا دی پیسالین بغیر او دی سره مشورې نه بغیر د شی بادا کی و ان کان دین دراهم کیدی ولادین درهم شکل کې وله د ننیر دی سره د ننیر دی او علی ضد ذلک دی خلاف باعها القاضي کذب د دراهم د ننیر خارج کی ک دراهم وی د ننیر د خارج کی دراهم شکل کې بیا ادا کی پیدینه غدین د پاره وقال ابو يوسف محمد رحمهم الله صاحبین فرمای اذا طلب غرماء المفلس یا مفلس الحجر عليه کا کرسخه دا مطالبه وا ک چې د کوم مفلس سړی د دات منع کا چې تصرفات نن بعد مکوي حجر القاضي عليه کذبا بن ممانعت ولګي ومنعه من البيع والتصرف والاقرار دی باین ابي معنی کی سنن بعد تجارتونه ما کو چې کله د سمن مثل ناکام وي امده شي د تصرفات ما کو چې زیاتی دی غاټي په ځای نقصان وکي او اقرارات بنه کوي چې خلکو د پر ځان باندې قرضې را ثابتای حتی لا يضر بالغرماء چې غرماء او ضرر او نقصان جوړ نشي وباع ماله دی ول مال به خرج کینم تل المفلس من بيه كمفلس نه خرڅي وقسمه بين غرمائه بالحصص دغه دی دوینو مطابق حصے پکې جوړي کې غرامه او مانس کې د تقسیم کې فین اقر فی حال الحجر باقرار مال کدی حجر پالات کې دی مال اقرار وکي چې ما باندې پلان کې سړي دومره روپۍ دي لازمه ذلك بعد قضاء الديون دا مال په دې باندې لازمي خوال دي دغه قرضې دیون لاند کې مختخای چې کله مفلس سړی تجارت وغیرہ شون کوي خیر ده خو ډیری زیاتی روپۍ بنه لګي ها دي زون خرچه دي بچي او دي خزي خرچه ذویل ارحام او خرچه بلندول شي وينفق على المفلس مفلس بن خرچه کول شي من مال دي مالنا وعلى زوجتي فخزي بن اولادي صغار وړو بچي بن وذویل ارحام ذو رحم محرم کسانو بن وان لم يعرف للمفلس مال کبه دي مفلس مال نه د معلوم نه بینک شته نه بل ځکه وطلب غرمه او حبسه غرمای غاړي چې مونږ ته دی قبضي کی کړی شي دا ستړي دی کنټرول کی واخستل شي هو یقول غایي شي لا مال لما سره خو نشته روپي خبسه الحاکم فی کل دین هر هغه قرضې دی واجنه حاکم بدا بندي ستي لازمه بدلا عن مال چا دي سم مال بدالي دی واجنه په دی باندې لازم شي د سم مال دی واجنه حاصل پیدي چې دی لاس کې ولکه قسمن المبيع لکه مبيعي ولا شاهد سامن لندول بدل القرض یا قرض بدلا وفي كل دين الناس عقد دي واجنه حاکم بندي کول شي التزمه بعقد عقد دي واجنه په لازم شي کل مہر لك مہر معجل والكفاله چته کفالت اخستو ولم يحبس فيما سوى ذلك دين سوى نور شي کما شيان دي هغه کې کدی ویل چې ز فقیر یما نبیا دا خو یسار نشو موسر او مالدار نشولو زکه دي کې به نه حبس کې جیل کې به نه کې نظر بند به نه کې کعوز المغصوب لك مغصوب شي غوز ده وارش الجنايات یا چاته نقصان رسول غول روپې دي کې منه بندي الا ان تقوم البينه بان له مالا هک بینا کایمه شي دي سره مال شته د دروغ وای به بندول شي څومره ټیمه پرې به بندي ويحبس الحاكم شهرين وثلاثه اشهر دوی درې میاشتې دی بند کی سال ان حاله دی حالت مبارک خلکو نه دی تفتیش وکي فإن لم ينكشف له مال کچرته کې مال نشو رخکارا د ډیر تفتیش نه بعدم خل سبيله لار دی ولا پریدي چیزا ځان تاګاټي شروع کا وکذالک هم د شی تلارو تفرید ول شي ز قام البینه چې کله چوک بینا کوي مکي علی ان لا مال له شي دي سړي مال نشته ولا يحول بينه وبين غرماء بعد خروج من الحبس کله شي دا سړی دی جیل نه وزي نقاضي صاحب بدی دی کرسخه سره لنجی نه کوي پری دی بس کا کرسخه تنگول شوی تنکی بل لازمون هغه کور پسې ولګي خیر ده ولا يمنعون من التصرف تصرف نه بنمنی کوي والسفر د سفر نه بنمنی کوي ويخذون فضل كسبه خو کدی کوم زیاتی گاټه کول ابو نه رخلی خو ما خرچه د کور ابو نه رخلی فيقسم بينهم بالحصص حصو مطابق به تقسیمیږي وقال ابو يوسف محمد رحمه الله
صاحبین فرمای ز فلسه الحاکم چې کله حاکم دا سړی مفلس وګرځولو دیوالیه شو هیڅ سره نشته کنګال ده حال بینه و بین غرمایه د دې او د غرماو منځ کې د حایل وګرځي غرماو ته وایي چې مای تنګ وای دا سړی الا یقیم البینه حق بینه کایمه کې چې نادي سره مال شته دا سی خای چې نشته انه قد حصل له مال یو ته مال حاصل شوه ده ولا يحجر على الفاسق اذا كان مصلحا لمالک فاسق سړی د خپل مال ته پیدا رسي نقصان او زیان او فضل خرچینه کې هغه بیا نشي بندواله والفسق الاصلي والطواري سواء فسق سړی کی که اصل نو ورکی او رست ورکی روغللو دا برابر ده ومن افلس کوي سړی مفلس شولو وعنده متاع لرجل بعينه دي سره دیو سړی مول ور سره بعينه موجود ابتاع منه او ابتاع منه دیونه خستو فصاحب المتاع اسوه للغرماء فيه د کوم سړی نه سامان خسته دا کرسخه سره برابر ده کدی ته سامان لنډي د کرسخه برابر بلنډي څومره حصہ جوړیږي زیاتی به نشیر کول دسی وته نشیل چې د مول خمونه خسته مته واپس کړلې شي